زما د اسلام عزتمندو مسلمانانو دا مجلس چې دی زمونږ د یو کشر ختم القرآن او زمونږ یو دوست قاری عبدالله صاحب هغوی ته محنت وکړو او قرآن مجید هغه سبق او قرآن یې ورته چې دی ختم کړل او کم علماء کرام ستاسو پیش امام صاحب د هغوی په اجازت باندې یو چند خبرو دپاره موږ ته دعوت راکړلی شو نو زه به تاسو ته په آسانو الفاظو سره او په مختصر وخت کې ځکه ستاسو هم د بازار مسجد دی دکانونه به هم پرېښي او زمونږ هم بیا مخې ته لږ سفر دی دا درې صورتونه چې دا کم آخر کې قاری صاحب ته نه دوه وي او یو سره بل ملګری کې قل هو الله احد نو خپله مشکات شریف کې باب الاستعاذه کې یو حدیث شریف راغو او خدای شته زمون په هر حدیث باندې انسان له خوشاليږي خو یو د عمل یو حرص مونږ کې پیدا شو چې یاره کم از کم دی حدیث باندې خو چې مونږ سوق عمل وکړو نو الله دې مونږ تم د هغې د عمل کولو توفیق نصیب کړي او الله دې تاسو تم د هغې د عمل کولو توفیق نصیب کړي حدیث شریف کې دا راغلل چې د اخرنی درې صورتونه سوق سحر او ماخام دا وی دا صورتونه یو پیرو وی بیا دو پیرو وی بیا درې پیرو وی قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یو پیر بیا قل هو الله احد بیا قل اعوذ برب الفلق بیا قل اعوذ برب الناس دیمه پیر او دغه سي درېمه پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای تکفیک من کل شی دا بتا ته د هر شر نه د هر بد نظر نه د هر مکروه نه تا کافی شي دا چې ته وای په ځان دمای خپل بچو باندې دمای خپل کور باندې دمای نو الله تعالی بتا تکفیک من کل شی دا بتا ته د هر شي نه کافی شي او دک څه دا ماخام وای نو یو مختصر عمل دی خو برکت حدیث کې ډیر خودل شوی دی قرآن حکیم حدیث شریف کې راځي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته تاسو کې هر یو شپونکی دی او د هر یو نه به د خپل رمې تپوس کیږي نو د کور مشر پلار شو والد صاحب شو دنه به د خپلو کشرانو متعلق تپوس کیږي او دی به د خپلو کشرانو باندې نظر ساتي اوس د قرآن تربیت ورکول بچی ته قرآن خودل مونږ او تاسو وایو د قرآن ختم دی خو په حقیقت کې قرآن نه ختمیږي دی کې به مونږ زندگی ختمو دی ماشوم بچی د قرآن ناظره ویله قرآن ختم نشو دی پسې به تجوید کوي د خیره بیا د دې علم دی او تر مرګ پورې بیا مونږ ته د عمل پروت دی نو قرآن حکیم خپل ختمیږي نه ختم نه کیږي دی کې زندگی ختمیږي مونږ او تاسو نه به نظر کو چې زمونږ د ماشوم ختم وکړو نو اوس به نگرانی کو چې تلاوت کوي حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام فرمای ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اهل بیته وقراءة القرآن تاسو خپل بچوله او خپل اولاد لا د دریو خبرو تربیت ورکړي نبی علیہ السلام فرمای حب نبیکم دته د ماشوموالینا د خپل نبی محبت وخایا ماشوموالینا به د نبی علیہ السلام محبت څنګه خای یو خو به مجلس د صالحینو ته بوزي مجلس د بزرگانو ته به حاضرې ځان سره دې سره د نبی علیہ السلام محبت پیدا کیږي د علماء مجلس ته به بوزي د نیکانو خلکو مجلس ته به بوزي دام د نبی علیہ السلام د محبت پیدا کېدو طریقه ده بل دا چې د هغوی زندگی به ورته وای مونږ څونه خبرې ماشومانو ته ښایو خو نه چې مونږ دا خواري وکړو چې هلکه بچې ماسوتن وده کېږي
د نبی علیہ السلام مبارک نوم سو داغوی د والد سے مبارک سنومو بیا داغوی د نیکه سنومو د کلی سنامه وا جون د سو واقعات سو دغه به زمو استاد زندگی ختم شي خو د حضور سیرت نه ختمي اولاد ته دا تربیت ورغو زمون حضرت سے فرمای چې اولاد زمون دی خو تربیت نیټ گئی یعنی زمونږ اولاد دی بچی زمونږ دی کور کې زمونږ اوسېږي خوري زمونږ فیس مونږ ورکو خوراک مونږ ورکو تربیت په نیټ کوي دا کومه فتنه شو خدا کوم درب ازمایش شو چې دی باغ حرکات کوي چې نیټ کې زده کوي دی باغ خبرې کوي چې په نیټ کې زده کوي دا کلم نشي کېدی دا اولاد په ښه طریقه سمیدي شي ماشومان خاصم ستا په ګوته دي دا کم چې ځان ته ظلمي وي ورانېږي دا چې د کور یو دوه ورځې وشاړي دا خپله سمیږي دوی له پیسې مه ورکو خوراک مه ورکو کټ مه ورکو دا خپله کرښې ته به سر کېږدي ولې به نه سمیږي نو داسې مه کوئ چې اولاد دې زما وستایي او تربیت دې ولا څه کوي نیټ کې دې کوي کارټونان دې ولا کوي نه ادبوا اولادکم تاسو اولاد له ادب ورکوي څه ورته وښایي د پیغمبر مینه ورته وښایي د اهل بیتو مینه ورته وښایي وقراءة القرآن او د قرآن لوستل ورته وښایي تلاوت ورته وښایي اوس سحر یو کور کې سورۃ یاسین ویل شي سونه برکت راځي نن سبا مونږ ټول دا وایو چې مشکلات دي ګرانی دا دی هغه دي الله تعالی د دې حل قرآن کې خېده چې مونږه سورۃ واقعه وایو نو چې هر کور کې ویل کېږي خو ټول ملک به ویل کېږي برکات به په ټول ملک راځي رزق د اسمان نه دی الله تعالی به مخ آزادۍ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حدیث شریف ته لا تجعلوا بیوتکم قبورا تاسو د خپل کورونو ادیره ما جوړوي اوس حدیث شریف کې دا راغی چې د کور نه ادیره ما جوړو نو د کور نه با ادیره څنګه جوړي نو ګوره کور نه ادیره جوړول دادي چې هغه کې د قرآن مخ نه کولاويږي هغه کې ټي وي شتا موبایل شتا خو د قرآن تلاوت پکې نه کیږي نو داسې کور ته بیا یو حدیث شریف دی نبی علیہ السلام فرمای سو کور تننوزی ماسوتن ټیم کې ور باندې او دی بسم الله وای بسم الله الرحمن الرحیم او د کوسه ور باندې کی بیا کوټه ور باندې بسم الله الرحمن الرحیم وای نو حدیث شریف کې راځي شیطانان وای جنات چې راځي دی کور کې زمونږ د شپې ځای نشته او چې مونږ هغه کورونو کې هغه مسنون اعمال پرېږدو هغه تلاوت پرېږدو حدیث شریف کی راضی نبی علیہ السلام فرمای چې هر سړی ماسوتنو د کیږي نو شیطان د سر شاته درې غوټې ورکړي د شاته سر کې درې غوټې ورکړي علا قافیه راسه او باغی خپل منتر وای یو منتر یو غوټه ورکړي منتر به وای علیکا بلیل طویل فرقد تیرو د شپه د وګشه یا بل غوټه ورکړي علیکا بلیل طویل فرقد داس چې کله دې را پاسي او د الله نوم والی یو غوټه وسپړل شي 14 شردامو کې درې وسپړل شي او چې منځو کې نو درې غوټه وسپړل شي او کنه دغه څه په سحر اذان شو منځو شو قضا شو نو دې چې بیا را پاسي نو خبيث النفس کسلانا حدیث مبارک دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلم یو ځل خپل زه د خپل برادر محترم او د ډېر شفیق او رفیق رور محترم شهید اسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا رحیم الله حقانی سے رحمه الله رحمتا واسعه زمونږ مولانا مجیب الرحمن سے دا زمونږ حضرت شیخ ډېر رفیق او دوست حدیث شریف کې راځي چې مشران مړ شي داوی د دوستانو سره تعلق ساتل د داوی حق دی نو موږ سره په محبت باندې محبت کوو بیا د دوی دوست او برادر محترم قاری عبد الله سے د دوی مشران ټول زموږ دوستان دي نو یو ځل موږ نو ګاډي کې ناسو نو روډ بلاک ماشومان او لیدل د سبق نه یو د اهل حدیثو د مسجد نه نو ما د حضرت شیخ وی جو ګوره مولوی سے د زموږ د دیوبند علما او دا زموږ حفاظ او قرا مساجدو کې مهنت نه کوي نو دا خلک به د دې وخت نه دې ماشومانو تربیت کوي او دا ماشومان پسې دي دوی تحقیق څه پیژني ښه دوی دلایل څه پیژني او دا بیا لوښې څخه دی او په تش لوښي کې چې څه واچولی شي
بیا ته نه غیشتل ګران مونږ ته بسې د حلقه په نظر سره نه راځي او کتا یو ماشوم جوړ کو دا تا د غټه فتنې نه بچ دا که په صحیح عقیده راغو په صحیح عمل راغو نو دا نن یو ماشوم دی سبا مستقبل کې دا یو کورنۍ ده دا مستقل یو قومه ته بچ کړي ابتداد نه نبی رسول الله فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلم اے صحابه په تاسو کې بهتر هغه څوک دي چې قرآن صحیح وي دا څنګه چې په امت کې افضل صحابه کې افضل نو صحابه خو ټول او نبی رسول الله په تاسو کې افضل هغه دي خیرکم خطاب هغه ته دی چې تاسو کې څوک قرآن خپل نزد کی او بل تم دا قرآن کوي نو قرآن حکیم ته مشاګوي د قرآن مخ په کورونو کې مبندوي علما الحمدلله شتا مساجد آباد دي درس پکې کیږي د قرآن درس زده کوي یو حدیث شریف ته نبی علیہ السلام مسجد کو فرمایي وای تاسو دا خوښوي چې یو کس مدینه منوره کې دوه منډې وي د سارو یو ته عقیق وي بل ته بطحان وي وای تاسو دا خوښوي چې منډې ته لاړ شي یا عقیق منډې ته یا بطحان منډې ته ال تسوقي دا غزل یو دو خان راولي ناقته قوماویل داسې قوماویل معنا یو غټ کوهان والا اوږده مزیدار کوهان راولي بغیر د ظلم نه بغیر د ګناه نه تاسو ته ملو شي نو صحابه فرمایل چې موږ هر یو دا خو چې دې منډه ته لاړ شو نو تاوان شي نو ګناه شي او موږ ته یو دو خان ملو شي نو حضور ته فرمایل چې تاسو مسجد ته لاړ یو دوا یا تونه مزدقل دا د دې دو خانو نه بهتر دي ثلاث من ثلاث واربع خير من اربع سلور نه بهتر دی او درې نه درونه دي بهتر دا اخري حدیث شریف ته وایم مؤمنان کو مسلمانان کو الحمدلله مقبول او نبی علیہ السلام فرمایي هغه مسلمان چې د قران تلاوت کوي دغه مثال مثل الاترج دی هغه مسلمان چې هغه قران نه کوي داغه مثال د تمرتون سره ورکړل کوم مسلمان چې قران حکیم زده کړي خو دې ختم وکړي وي او د دې تلاوت کول اصل نصیبه نو کوم مسلمان چې قران تلاوت کوي د مثال دا اتروجه سمانه اتروجه تاسو فرض کې او مالټا والی یا یو لیمبو غټوالی نو بوی مزیدار دی او خوند یې ښایسته دی نو قرآن خو دې ویلې دی مسلمان خو یې دغه خو ایمان شته الحمدلله او چې قرآن وایي نو بوی به هم کوي څه مطلب ماشوم به کور اوري زنانه به اوري بل مسلمان به اوري بل دا ستا خپل بدن به اوري دا غوږونه تا ولې محروم کړي دي ته چې په خپل قرآن وایي ستا غوږونه به اوري ستا سترګې به قرآن وویني نو خوشبو به تا ته ورسي او ستا خواږي کسانو ته به ورسي او چې کوم مسلمان قرآن تلاوت نه کوي نو دا هغه مثال د کجو دی ایمان خوشتا خوند نشته خو بوی نشته دی نو الله پاک دې موږ او تاسو ته د قرآن حکیم تلاوت نصیب کړي الله پاک دې قاری صاحب ته ډېر اجر ورکړي چې په دومره عمر کې الحمدلله محنت کوي ماشومانو ته د الله پاک هغه منزل کتاب هغه اشرف کتاب ځکه چې څنګه قرآن افضل دی قاریم افضل دی هغه میاشم افضل ده دا ماشومان هم افضل دي او د دې مشران او تاسو ټول الله تعالی دې موږ د قرآن د تعلیماتو مستفید کړي د دې تلاوت الله تاسو ته انا الليل واطراف النهار ما د اسلام عزتمندو مسلمانانو دا مجلس چې دی زمونږ د یو کشر ختم القرآن او زمونږ یو دوست قاری عبدالله صاحب هغوی ته محنت وکړو او قرآن مجید هغه سبق او قرآن ورته چې دی ختم کړل او کم علماء کرام ستاسو پیش امام صاحب د هغوی په اجازت باندې یو چند خبرو دپاره موږ ته دعوت راکړلی شو نو زه به تاسو ته په آسانو الفاظو سره او په مختصر وخت کې ځکه ستاسو هم د بازار مسجد دی دکانونه به هم پرېښي او زمونږ هم بیا مخې ته لږ سفر دی دا درې صورتونه
چې دا کم آخر کې قاری صاحب ته نه دووي او یو سره بل مرګري کې قل هو الله احد. نو خپل مشکات شریف کې باب الاستعاذہ کې یو حدیث شریف راغو او خدای شته زمون په هر حدیث باندې انسان له خوشاليږي، خو یو د عمل یو حرص مونږ کې پیدا شو چې یاره کم از کم دی حدیث باندې خو چې مونږ سوګو عمل وکړو. نو الله دې مونږ تم دا غي د عمل کولو توفیق نصیب کړي او الله دې تاسو تم دا غي د عمل کولو توفیق نصیب کړي. حدیث شریف کې دا راغلل چې د اخرنی 3 سورتونه سوق سحر او ماخام دا وای، دا سورتونه یو پیرو وای، بیا 2 پیرو وای، بیا 3 پیرو وای. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس یو پیرا، بیا قل هو الله احد، بیا قل اعوذ برب الفلق، بیا قل اعوذ برب الناس دیمه پیرا، او دغه سي درېمه پیرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای تکفیک من کل شی، دا بتاته د هر شر نه، د هر بد نظر نه، د هر مکروه نه تا ته کافی شي. دا چې ته وای په ځان دمای، خپل بچو باندې دمای، خپل کور باندې دمای، نو الله تعالی بتا تکفیک من کل شی، دا بتاته د هر شي نه کافی شي. او دک څه دا ماخام وای. نو یو مختصر عمل دی خو برکت حدیث کې ډیر خودل شوی دی. قرآن حکیم حدیث شریف کې راځي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، تاسو کې هر یو شپونکی دی او د هر یو نه به د خپل رمې تپوس کیږي. نو د کور مشر پلار شو، والد صاحب شو، دنه به د خپل کشرانو متعلق تپوس کیږي او دی به د خپل کشرانو باندې نظر ساتي. اوس د قرآن تربیت ورکول، بچی ته قرآن خودل، مونږ او تاسو وایو د قرآن ختم دی، خو په حقیقت کې قرآن نه ختمېږي. دی کې به مونږ زندگی ختمو. دی ماشوم بچی د قرآن ناظره ویله، قرآن ختم نشو، دی پسې به تجوید کوي د خیره، بیا د دې علم دی او تر مرګ پورې بیا مونږ ته د عمل پروت دی. نو قرآن حکیم خپل ختمیږي نه، ختم نه کیږي، دی کې زندگی ختمیږي. مونږ او تاسو نه به نظر کو چې زمونږ د ماشوم ختم وکړو، نو اوس به نگرانی کو چې تلاوت کوي. حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام فرمای ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب اهل بیته وقراءة القرآن. تاسو خپل بچولا او خپل اولاد لا د 3 خبرو تربیت ورکړي. نبی علیہ السلام فرمای حب نبیکم، دته د ماشوموالینا د خپل نبی محبت وخایا. ماشوموالینا به ته د نبی علیہ السلام محبت څنګه خای؟ یو خو به مجلس د صالحینو ته بوزي، مجلس د بزرگانو ته به حاضرې ځان سره، دې سره د نبی علیہ السلام محبت پیدا کیږي. د علماء مجلس ته به بوزي، د نیکانو خلکو مجلس ته به بوزي، دام د نبی علیہ السلام د محبت پیدا کېدو طریقه ده. بل دا چې د هغوی زندگی به ورته وای. مونږ څونه خبرې ماشومانو ته ښایو، خو نه چې مونږ دا خواري وکړو چې هلکه بچې ماسوتن وده کېږي، د نبی علیہ السلام مبارک نوم سو، د هغوی د والد څه مبارک څه نومو، بیا د هغوی د نیکه څه نومو، د کلي څه نامه وه، ژوند یې څه و، واقعات یې څه و. دې کې به زما او ستا زندګي ختمه شي، خو د حضور سیرت نه ختمېږي. اولاد ته دا تربیت ورکو. زمونږ حضرت سے فرمایي چې اولاد زمونږ دی خو تربیت یې نیټ کوي. یعنی زمونږ اولاد دی، بچی زمونږ دی، کور کې زمونږ اوسېږي، خوري زمونږ، فیس یې مونږ ورکو، خوراک مونږ ورکو، تربیت په نیټ کوي. دا کومه فتنه شو؟ دا کوم د رب ازمایش شو چې دی باغه حرکات کوي چې نیټ کې زده کوي، دی باغه خبرې کوي چې په نیټ کې زده کوي. دا کلم نشي کېدی. دا اولاد په ښه طریقه سمیدي شي. ماشومان خاصم ستا په ګوته دي، دا کم چې ځان ته ظلمي وي او رانیغېږي، دا چې د کور یو 2 ورځې وشاړي دا خپله سمیږي.
دوی له پیسې مو ورکو، خوراک مو ورکو، کټ مو ورکو، دا خپل کرخه ته بسر کیږي ولی به نسمیږي. نو داسې مکوئ چې اولاد دې زما واستای او تربیت دی ولا سکی نیټ کې دی کوي کارټونان دی ولا کوي نه. ادب اولادکم، تاسو اولاد له ادب ورکئ، سور تو خای د پیغمبر مینا ورتو خای، د اهل بیت مینا ورتو خای، وقراءه القرآن او د قرآن لستل ورتو خای، تلاوت ورتو خای. اوس سحر یو کور کې سورۃ یاسین ویل شي سونه برکت راځي. نن سبا مونږ ټول دا وایو چې مشکلات دي، ګرانی دا دی هغه دي. الله تعالی د دې حل قرآن کې خېده چې مونږه سورۃ واقعه وایو، نو چې هر کور کې ویل کېږي خو ټول ملک به ویل کېږي، برکات به په ټول ملک راځي. رزق د اسمان نه دی، الله تعالی به مخ آزادای. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حدیث شریف ته لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تاسو د خپل کورونو نه ادیره ما جوړوي. اوس حدیث شریف کې دا راغی چې د کور نه ادیره ما جوړو، نو د کور نه با ادیره څنګه جوړي؟ نو ګوره کور نه ادیره جوړول دادي چې هغه کې د قرآن مخ نه کولاویږي، هغه کې ټي وي شته، موبایل شته، خو د قرآن تلاوت پکې نه کیږي. نو داسې کور ته بیا یو حدیث شریف دی نبی علیہ السلام فرمای سو کور ته ننوزي ماسوتن ټیم کې ور باندې او دی بسم الله وای، بسم الله الرحمن الرحیم او د کوسه ور بند کی، بیا کوټه ور باندې بسم الله الرحمن الرحیم وای. نو حدیث شریف کې راځي شیطانان وای جنات چې راځي دې کور کې زمونږ د شپې ځای نشته، او چې مونږ هغه کورونو کې هغه مسنون اعمال پرېږدو، هغه تلاوت پرېږدو. حدیث شریف کې راځي نبی علیہ